الحمدلله مونږ وظیفو والو، مونږ ټکرو والو، مونږ چندو والو، مونږ پچو والو، ښه مونږ په لاسونو کې د سوال کچکولونه نیولي او د قوم په کوڅو کې ګرځو، یو دروازه ټکو او د قوم نه چندې غواړو، او مونږ په دې غاړو کې د سوال پچې اچولي وي، د قوم په کوڅو کې ګرځو، یو دروازه ټکو او د قوم نه وظیفې او ټکرې غواړو. څه دپاره؟ الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. او پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، او پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرمان کر دے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. او زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، او زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. دا کمال خدا مظہر دے بلغ العلا بکمالہ، تاریکون بسحر دے کشفت دجا بجمالہ. فاخلاق منور دے حسنت جمیع خصالہ، پاک محبوب دا رب اکبر دے صلو علیہ وآلہ. درود شریف و شوق سا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ډېر عزتمندو درنو او خوږو مسلمانانو نارینو او د مدرسۃ البنات په چاردیوالۍ کې تشریف فرما ډېرو محترمو زنانو میاندو خویندو په ډېر ښکلي ښایسته مبارک نوراني او روحاني مجلس کې الله پاک موږ او تاسو راجمع کړي وو. الله جل جلاله دې په دغه مبارک مجلس کې زموږ او تاسو حاضري قبول کړي، او دا مبارک مجلس دې الله پاک زموږ او تاسو د دنیا او د آخرت د ډېر لوی خیر او خوشحالۍ، د ګناهونو د معافۍ، د مغفرت او د بخښنې ذریعه وګرځوي. او ان شاء الله داسې به وي. د یقین سره په دې مجلس کې کښېنئ چې کله دا مجلس ختمیږي او آخري دعا کیږي
نو مونږ او تاسو ټول به د دې مجلس نه په داسې حال کې خپلو کورونو ته واپس ځو چې الله پاک به زمونږ او ستاسو د ټول ګناهونه معاف کړي وي او زمونږ د مغفرت او د بخښنې فیصله به کړي وي ان شاء الله. دا مجلس او په دې مجلس کې دا ناسته معمولي خبره مه ګڼئ. دا عام مجلس نه دی، دا د دنیا مجلس نه دی، دا د الله جل جلاله د مبارک مقدس او عظیم کتاب قرآن کریم د ختمونو مجلس دی. مسلمانانو ډېر خوش قسمته یې، ډېر سعادتمند یې، ډېر نیکبخت یې. ستاسو د کلي او د محلې په دې جامع مسجد کې ستاسو پیش امام او خطیب حضرت مولانا قاری صدام حسین صاحب او د هغې ملګري ډېر اخلاص سره خدمت او محنت کوي او ستاسو د دې ماشومانو بچو دینی تعلیم او تربیت کوي. په دغه مدرسه کې ستاسو 19 خوش قسمته هلکانو بچو قرآن کریم په ناظره باندې ختم کړی دی او 2 سعادتمندو او نیکبخته بچو قرآن کریم حفظ کړی او یاد کړی دی. دا مجلس د قرآن کریم د ختمونو مجلس دی او د قرآن کریم د ختمونو مجلس ډېر مبارک مجلس وي. داسې مجلس باندې د الله پاک د طرف نه رحمتونه راوریږي، داسې مجلس باندې د الله پاک د طرف نه برکتونه نازلېږي، داسې مجلس د مقدس او نوراني مخلوق فرشتې حاضرېږي او په داسې مجلس کې د بندگانو دعاګانې قبلېږي. خو مسلمانانو دا خلک بیا مونږ نه پرېږدي او یو خبره کوي، زهریله خبره، خطرناکه خبره. څه وایي؟ وایي دې مولیانو څه کړي دي او مدرسو څه کړي دي؟ مولیانو ته څه ضرورت دی او مدرسو ته څه ضرورت دی او د مولیانو څه کارکردګي ده او د مدرسو څه کارکردګي ده؟ او ډېر خلکه خدا موي مولیان دا وزګار خلکه، دا بیکاره خلکه، دا وظیفو والا، دا ټوکړو والا، دا چندو والا، دا پچو والا. وایي دی زمونږ په دې خبرو پروا نشته، دا مونږ دپاره د عار او د شرم خبره نه ده، مونږ په دې خبرو فخر کوو. د قوم په دې چندو، د قوم په دې وظیفو باندې مونږ څه کوو؟ د الله کتاب پې زده کوو، د الله دین پې زده کوو. او قومه کله چې ستا په وظیفو په ټوکړو باندې او ستا په چندو باندې زه د الله کتاب او د الله دین زده کړم، نو بیا زه نمک حرامه نه یم، زه احسان فراموشه نه یم، زه بې وفا نه یم، تا نه تښتم نه، تا ته شا کوم نه. چې ستا په وظیفو، ستا په ټوکړو، ستا په چندو ما د الله کتاب او د الله دین زده کړی دی که نه، نو بیا راشم او په میدان کې هم ستا بچو ته کښېنم او ستا بچو ته د الله کتاب او د الله دین ښیم. مسلمانانو که د اسلام دشمنان مونږ پسې دا سپکې خبرې کوي او مونږ پسې دا پروپیګنډې کوي او په مونږ دا اعتراضونه کوي او په مونږ دا الزامونه لګوي، مونږ د هغې د خبرو پروا نه کوو. د دشمن کار خدا نه دی چې تا له به شابسي درکوي او تا له به ډاډ درکوي. د دشمن خو کار دا دی چې تا ته به لاره کې رکاوټ پیدا کوي او تا به د دې خپل مشن نه رسدو کوي، تا به د دې خپل کار نه رسدو کوي، تا به یری، تا به تختی، تا به مایوسه کوي، تا به نا امیده کوي. لیکن افسوس او خفګان او ګیله خو ماله په دې راځي چې زما ډېر کلمه ګو مسلمانان، هوښیار عقلمند او سنجیده مسلمانان او تعلیم یافته مسلمانان او په ظاهره مونځګزاره مسلمانانم د اسلام د دشمنانو سره، د اغیارو د کفارو سره، د قرآن د دشمنانو سره، د مدرسو د دشمنانو سره په دې پروپیګنډه کې ملګرتیا کوي او د هغې د خولې نه هم دا زهریله او خطرناکه خبره اورم، دا ما ډېر خفه کوي. من از بیگانگاں ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چکر آن آشنا کر، مجھے تو سادگی انجمن سے شکوا ہے، گلا نہیں مجھے ساقی کے چشم پوشی کا. او مسلمانانو که د چا دا خیالي که نه چې په دې پروپیګنډو باندې او په دې اعتراضونو باندې او په دې الزامونو باندې او په دې سپکو خبرو باندې او په دې دمکو دبکو باندې به مولیان ویریږي او به تښتي، میدان به پرېږدي، د قرآن خدمت به پرېږدي، مدرسې به بندې شي، مدرسې به ختمې شي، دا د دین باغ و بهار به ختم شي، دا د قال الله قال الرسول اوازونه به ختم شي. د اسلام د دشمنانو دا ارمان پوره کېدو والا نه دی. مولیان په ظاهره مونږ او تاسو ته ډېر ساده په نظر راځي، خو مسلمانانو دومره ساده نه دي چې څومره پرې موقع ګمان د سادهګۍ کړی دی. دا ډېر هوښیار او عقلمند خلک دي،
والله چې د دنیا په کارونو دا مولیان موتانه ډېر ښه پوهېږي. اب بله خبره ده چې د خلکو ته د دنیا حقیقت معلوم دی چې د دنیا قدر او قیمت د رب العالمین په نزد د ماشي د وزر برابر هم نه دی، ځکه دنیا ته شا کړې ده او د الله د کتاب او د الله د دین خدمت ته ملا تړلې ده. دا مطلب نه چې دوی په دنیا پوهېږي نه، که دوی دنیا ته مخه کړه که نه خدای شته چې ما تا ته یو مړی روټۍ د خوراک دپاره میلو نه شي، اوږې تږې به منډې وکړو. دغه میدان به مرانه دې خلکو قبضه کړي وي. شکر وباسئ چې دنیا ته شا کړې ده او په جوماتونو او مدرسو کې ناست او د الله د کتاب او د الله د دین خدمت ته مخه کړې ده. او موږ او تاسو په دوی باندې دا ګومان کوو چې دا کمزوري خلک دي، خو دومره کمزوري مه ګڼئ، دا ډېر مضبوط خلک دي. ښه دوی د غرونو سره هم ډغرې والې دي او غرونه ټوکړې ټوکړې کړي دي او دا مولا بیا هم په میدان کې ولاړ دی او د قوم د خدمت نه رسته شوی نه دی، د قرآن د خدمت نه رسته شوی نه دی، د دین د خدمت نه رسته شوی نه دی. دا مولا د په شکال خریړی نه دی چې ګرز ګوز راغی ځمکه اوچوده او مولا تېره ووته خبره ختمه شوه. دا مولا ډېر مضبوط بنیاد لري، دا مولا ډېر مضبوط سند لري، دا مولا ډېر جاندار او شاندار تاریخ لري، دا مولا ډېره روښانه ماضي لري. ته د ده د تاریخ نه نه خبر، ته د ده د بنیاد نه نه خبر، ته د ده د جاندار شاندار او د قربانو نه لږ تاریخ نه نه خبر، ناواقف دی. دومره کمزورې مه ګڼه. د دې مولا صاحب په لاس کې د 1400 کالو نه د الله د کتاب او د الله د دین بله ډیوه ده او تر ننه پورې بله ساتلې ده، دنیا له رڼا ورکوي. او زمونږ دا ایمان دی چې د مولا صاحب په لاس کې به د الله د کتاب او د الله د دین دا ډیوه د قیامت د ورځې پورې بله یو دنیا له به رڼا ورکوي. دې اوږد تاریخ کې د اسلام دشمنانو ځان مړ کړی دی، پوکي یې وښلي دي، طوفانونه راغلي دي، سیلېګانې راغلي دي، بارانونه راغلي دي، سیلابونه راغلي دي، تندرونه راپریوتي دي. خو دا مولا د خپل مشن نه رسته کړی نه دی او د قرآن او د دین د خدمت نه رسته کړی نه دی. دا د رب العالمین فیصله ده. اسلام دشمنان به پوکي وخي، ناکام او نامراده به یو د مولا صاحب په لاس کې به د الله د دین او د الله د کتاب دا ډیوه مقصې بله یو دنیا له به رڼا ورکوي. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کرہ الکافرون. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، تم کو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. امتحانات مخکم راغلی بیا بم راځي مسلمانانو، خو مستقبل د اسلام د فتح او د غلبې دی. مستقبل کې با په ټوله دنیا کې د اسلام نظام او د قرآن قانون وي، د اسلام جنډه به په ټوله دنیا کې اوچتېږي. د ناامیدۍ او د مایوسۍ خبرې نه دي پکار. دا فتنې به الله ختموي، دا ازمایښونه به الله ختموي. دا تاریخ فتنه راغلې وه په دې امت باندې، په تاریخ کې خطرناکه فتنه. او دې خلکو د مخ د ځمکې نه د قرآن د ختمولو کوشش کړی و، د مدرسې د ختمولو کوشش یې کړی و، د مولا د ختمولو کوشش یې کړی و، د طالب د ختمولو کوشش یې کړی و، د ګیرې د ختمولو کوشش یې کړی و، د پټکي د ختمولو کوشش یې کړی و، د اسلامي تهذیب او مذهبي ثقافت د ختمولو کوشش یې کړی و. هغه خلک الله نیش نابود کړل، تباه او برباد یې کړل، د مخ د ځمکې نه یې فنا کړل. نه قرآن ختم کړ، نه مدرسه ختم کړه، نه مولا ختم کړ، نه طالب ختم کړ، نه ګیره ختم کړه، نه پټکي ختم کړ، او نه اسلامي تهذیب او مذهبي ثقافت ختم کړ. زمونږ او ستاسو د بر صغیر دې خاورې ته پیرنګي سامراج راغلی او 3.5 کاله بر صغیر باندې قبضه کړې وه او د بر صغیر په دې خاوره باندې د قسمه قسم فتنو، سازشونو، جالونو او دامونه خواره کړي. او دا د خلکو اولنۍ کوشش دا کړی چې مونږ به د دې خاورې نه قرآن ختمو. دې دپاره د ټول بر صغیر نه قرآن مجیدونه راغونډول، په پیسو به د خلکو نه اغشتل، سوځول به او سمندرونو ته به غورځول. دغه خلکو دا کوشش و چې مونږ به د بر صغیر د خاورې نه مدرسه ختمو. ډېرې مدرسې په بلډوزرو باندې هوارې کړې وې، مدرسې ختمې کړې وې. د هغې دا کوشش و چې مونږ به مولیان ختمو، مونږ به مذهبي خلک ختمو. او دې غرض دپاره په زرګونو عالمان پانسي کړي وو، شهیدان کړي وو. لیکن هغه پیرنګي سامراج 3.5 کاله پس د بر صغیر د خاورې نه زمونږ او د ستاسو د مشرانو د وینو د قربانو په برکت باندې ذلیل او رسوا ووته.
زه یو خبره وضاحت کوم مسلمانانو، ملکونه او قومونه په سوالونو او بازارو باندې نه ازاديږي، ملکونه او قومونه د وینو په قربانو باندې ازاديږي. موږ تاسو ته خو د بر صغیر د خاورې نه د فیرنګي د تللو یو آسان تاریخ خلکه مخې تقدیر او ذکر کوي راته. دا پاکستان په مفت کې په وجود کې نه دی راغلی. د بر صغیر د خاورې نه فیرنګي چې وطن دی او پاکستان جوړ شوی دی، د پاکستان په بنیادونو کې د زرګونو عالمانو د لکونو مسلمانانو وینې پرتې دي او زموږ مشرانو دا د وینې قربانۍ څه دپاره ورکولې؟ یو نعره به لګېده، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. موږ د بر صغیر د خاورې نه فیرنګي شروع او د هندو نه ځان جدا کوو او د پاکستان په نوم باندې یو نوی ملک جوړو چې دلته به د کلمې او د اسلام نظام وي او دلته به د قرآن قانون وي. خو افسوس 88 کاله تیر شو، موږ په دغه ملک کې د اسلام نظام چې هغه د امن والا نظام دی، د عدل او انصاف والا نظام دی، هغه د قرآن قانون موږ په سترګو لیدل. الله دې زر تر زره موږ او تاسو ته په دې ښکلي او ښایسته وطن پاکستان کې چې دا د رب العالمین عظیم نعمت دی او زموږ د مشرانو امانت او میراث دی، الله دې زر تر زره موږ ته دلته د اسلام نظام او د قرآن قانون په خپلو سترګو باندې وښیي. نو مشرانو دې دپاره قربانۍ ورکړې وې. هغه فیرنګي سامراج لاړه، نه قرآن ختم کړ، نه مدرسه ختم کړه، نه مولا ختم کړ، نه طالب ختم کړ، نه تاریخ ختم کړ، نه پټکی ختم کړ، نه ګیره ختم کړه، نه اسلامي تهذیب ختم شو، نه مذهبي ثقافت ختم شو. الحمدلله قرآن او دین نور هم ترقي وکړه. دا زمونږ او ستاسو نه قبلې طرف ته د افغانستان نه چې ورمخکې شي د دریای آمونه هغې طرف ته دریای جیحون چې ورته وایي، دا کوم علاقې چې دي موجوده وخت کې ازبکستان او تاجکستان او ترکمانستان او کرغیزستان د دغه مشهور علاقې بخارا، سمرقند او تاشقند دا د اسلام د قرآن او د حدیث د تعلیماتو او د دین د علومو مرکزونو. دلته دومره مدرسې وي چې هر کلي کې به مدرسې وي، په هره محله کې به مدرسې وي، هر کور کې مدرسه وه. د ټولې دنیا نه به د قرآن او د دین طالبان دغه علاقو ته تلل. روس راغی او دغه علاقې قبضه کړې او په دغه قبضو باندې په دغه علاقو باندې روس 15 کاله ظالمانه او غاصبانه قبضه کړې. 15 کاله مسلمانانو جماعتونه شهیدان کړي، مدرسې ورانې کړې وې چې کوم موجودو د هغې نه د سیمټو ګودامونه او سینما هالونه جوړ کړي وو، کلبونه یې جوړ کړي وو. په اذان پابندي وه، په مونځ پابندي وه، په ګیره پابندي، په پټکي پابندي، په قرآن پابندي، د دین په علم پابندي، په مولا پابندي، په طالب پابندي، په ذکر پابندي، په تسبو پابندي. 15 کاله دومره سخته پابندي وه. یو صفحه یو پاڼه د قرآن شریف که به مسلمان سره بیا موندې شوه که نه، نو د روس په قانون کې د هغې سزا پانسي و، پانسي د دې نه کمه بله سزا نه وه. 15 کاله د روس د دغې ظالمانه او غاصبانه قبضې باوجود د دغې علاقې مسلمانانو د قرآن سره او د دین سره د دې پابندو باوجود هغه رشته ختمه کړې نه وه. زموږ د دې پنجاب د ګوجرانوالۍ یو ډېر لوی عالم دی حضرت مولانا زاهد الراشدي صاحب دامت برکاتهم، د امام اهل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله علیه مشر بچی دی. هغه فرمایي وایي کله چې دغه علاقې د روس نه آزاد شوې نو د ټولې اسلامي دنیا نه به علما کرام راتلل، بزرګان به راتلل، د دعوت او د تبلیغ ملګري به راتلل، معلومات یې کول چې د خلکو کې کلمې ویلو والا څوک شته که نشته، قبلې پېژندو والا څوک شته که نشته، د الله او د الله د نوم د پیغمبر د نوم اغشتو پېژندو والا څوک شته که نشته، قرآن پېژندو والا څوک شته که نشته، مونځ پېژندو والا څوک شته که نشته. د ټولې دنیا علماو سره ډېر لوی غم او فکر و چې 15 کاله خو دا خلک د دین نه بلکل لرې پاتې شوي دي. هغه وایي مونږ چې تاشقند ته لاړو، د تاشقند یو مشر عالم و استاد ذاکر جان، وایي هغه سره زمونږ ملاقات وشو. وایي هغه مونږ سره په عربۍ ژبه کې خبرې کولې. وایي ما ته پوښتنه وکړه چې استاد صاحب هغې لوی عالم ته استاد وایي چې استاد صاحب د عربي ژبه د کوم ځای زده کړې ده؟ وایي ما ته یې ویل چې تا چېرته زده کړې ده؟ ما ورته چې ما پاکستان کې زده کړې ده. پاکستان کې خو قرآن آزاد دی، مدرسه آزاده ده، د قرآن په زده کړه پابندي نشته، د دین په زده کړه پابندي نشته، جومات آزاد دی، په اذان پابندي نشته، په مانځه پابندي نشته، په ګیره پابندي نشته،
او پټکی پابندي نشته. ما خو د پاکستان په مدرسو کې دار څه زده کړي دي، پتا خو 15 او یا کاله مضبوطه پابندي وا، تا چرته زده کړي دا؟ ورته وی چې څنګه تا د پاکستان په مدرسو کې دا ارس زده کړي دي کنه، دا سیمون د خپل وطن د تاشقند په مدرسو کې عربي زده کړي دا، قران مې زده کړي دي، حدیث مې زده کړي دي، او د دین ټول علوم مې زده کړي دي. نو ته چې دا د څنګه زده کړي؟ ته خو مدرسه ونه، مدرسه خو رانه شوې ده، مدرسې نه خو سینما حال جوړ شوی دی، مدرسې نه خو د سیمټو ګودام جوړ شوی دی، مدرسې نه خو کلب جوړ شوی دی. کوم نه مدرسه دلته؟ وای ما ته وی چې لک صبر وکړه، ستا دا شک به زه ختم کړم. وای ما ته وی چې زما ستا په مدرسو په زده کړه کې لک فرق دی، او هغه دا چې تا د ورځې په رڼا کې دین زده کړی دی او ما د شپې په تیاره کې دین زده کړی دی. دویم دا چې تا د ځمکې د پاسه مدرسه کې دین زده کړی دی او ما د ځمکې لاندې په بیسمنټ کې د انډرګراوند تهخانې په شکل کې مدرسه وه، په هغې کې ما دین زده کړی دی. وی بیا زه خپل کور ته بوتلم او کور کې د آبادۍ شاته یو چمن یو باغ و او هغې کې لاندې پوړۍ کوزې شوې وې، په هغه پوړۍ کوز کړم، لاندې بیسمنټ کې یو ډېر لوی هال و. راته وی چې دا زما په کور کې مدرسه وه. وی راته وی که صرف په تاشقند ښار کې وګرځېدې نو تا ته به په سوونو داسې مدرسې میلو شي. حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمت الله علیه 2 میاشتې مخکې وفات شو، د دنیا نه تشریف یوړ، الله دې مغفرت نصیب کړي. حضرت ډېر لوی علمي دینی روحاني خدمتونه کول او په ټول عالم او په ټوله دنیا کې کول. د سلسلې نقشبندی فیض او خیر الله د هغه په ذریعه په ټول عالم کې خور کړ. الله دې د هغه په قبر باندې کروڑها انوارات رحمتونه او برکتونه نازل کړي، او هغه چې کومې د خیر سلسلې شروع کړې وي الله دې تر قیامته پورې جاری او ساری وساتي. هم فرمایي وایي زم د یو وفد سره تللی وم دغه علاقو ته، او تاشقند کې حکومتي سطح باندې یو محفل قرت مقرر شوی او چې کوم سرکاري وزیر و هغه ما ته وی چې مونږ دې غرض دپاره دا مجلس جوړ کړی دی چې مونږ معلومات کوو چې په تاشقند کې څوک د قرآن حافظ او قاري شته که نشته دی. وی عجیبه د حیرانتیا خبره ده چې مونږ ته 14,000 درخواستونه راغلل چې مونږ د قرآن حافظان یو او مونږ د تجوید د قواعدو مطابق په یو غټ کانفرنس او مجلس کې د قرآن تلاوت هم کولی شو. د دومره سختو پابندو باوجود صرف په تاشقند کې د روس د تلو نه پس 14,000 حافظان او قاریان دا موجود و. او هغه فرمایي وی بعضې ماشومانو وی د هغې نه ما قرآن شریف تلاوت اورو، جیب کې را سره وړوکي سیز والا قرآن مجید و مې ورته مخې ته کېښوده، وی هغې قرآن نه پېژنده. وی ما چې عجیبه حافظان دي. وی مشران یې راته ووې چې دا حافظان دي خو دوی په ناظره قرآن شریف نه دی ویلی، ځکه لیکلي قرآن باندې خو روس پابندي لګولې وه، دوی څنګه قرآنونه یاد کړل؟ وی په دې طریقه یاد کړل چې یو قاري صاحب په بازار کې دکان کولاو که د ټیلرۍ، خلکو ته اعلان وکړه چې هلکه زه ټیلر یم درزي یم، خپل بچي رالیږئ چې درزیتوب ورته وښیم. مسلمانانو خپل بچي د ټیلر سره کېنول، په ظاهره ورته درزیتوب کوي، لیکن دا ټیلر نو، دا د قرآن حافظ او قاري او دا د درزي دکان نو، دا د قرآن مدرسه وه. دې قاري صاحب په ظاهره د مسلمانانو د بچو ته درزیتوب ښیو او په میل میاشت کې به یې ورته یو ټکي او یو آیت د قرآن شریف ښیو. په دې طریقه د مسلمانانو بچو د حافظ قرآن استاد نه قرآن د درزي په دکان کې زده کړی دی. یو مسلمان قاری بازار کی دکان کولاو کا اعلان یو که زه موچی ما که څوک خپلو بچو ته موچیتوب ښایې نو ما سره کېنوئ چې موچیتوب زده کړي. دا موچی نه و، نه دا د موچي دکان و، دا یو ظاهر دوکه ورکوي روس نه، لیکن حقیقت کې دا د قرآن مدرسه وه او دې قاري صاحب په ظاهره د مسلمانانو بچو ته موچیتوب ښیو او میل میاشت کې به یې ورته یو ټکي او یو حرف او یو لفظ د قرآن کریم ښیو او په دې طریقه هغې خلکو قرآن یاد کړی دی. نو ما عرض دا کړو امتحانات او ازمایښونه مخکې هم راغلي دي، بیا به هم راځي، خو انشاءالله نه قرآن ختمېدو والا کتاب دی او نه به مدرسه ختمیږي او نه به دا مولیان او طالبان ختمیږي او نه به د دین دا باغ و بهار ختمیږي او نه به د قال الله قال رسول دا صداګانې او اوازونه ختمیږي. دا هر څه به تر قیامته پورې وي. او یو درخواست تاسو ته دا دی، هر میدان کې به د دې عالمانو لمنې کلکې نیسئ او دوی سره به په هر میدان کې مرسته او ملګرتیا کوئ. داسې نه چې د ختم موقع او د خوشحالۍ موقع او مولانا قاري صدام حسین صاحب په آرام او په راحت وي بیا به له خواله راځئ او خدای مکه که داسې په امتحان او ازمایښت کې وي او دته ستاسو د مرستې او د امداد ضرورت وي بیا به ترې لرې لرې تښتئ. نه،
هر حال کې به د علماو سره د مینې محبت او د عقیدت دا رشته او دا تعلق دا قائم ساتو. د اسلام دشمنان دا کوشش کوي چې د دې مسلمان په خپل عالم باندې او په خپل مذهبي مشر باندې دا کوم اعتماد دی دا اعتماد ختم شي او د پلاس کې چې د خپل عالم کوم لمن د لمن دی پریږدي. دیو جن مو تاسو پروپاګاندا کوي مسلمانا ځان دې ساده کړی دی ځان دې ډین کول کړی دی په پټ سترګې دې د مولا لمن نیولې او د پس روانه اسنه جهنم ته دی بولیږي اسنه لار کې دې کندې ته نه ورغی شر درلمات نکي. د اسلام دشمنانو ته دا پیغام ورکو چې زمون په خپل عالمانو باندې او د دین په خادمانو باندې او په خپل استادانو باندې او په خپل امامانو باندې اعتماد دی او زمون په دوی انده اعتماد دی. مونږ په پټ سترګې د دوی لمنې نیولې دي او زمون په دوی دا اعتماد دی چې دوی په صراط مستقیم روان دي او دا لار سیده الله ته رسیدلې او جنت ته رسیدلې ده. او چې مونږ په اخلاص د دوی دا لمنې په پټ سترګې نیولې وي کنه دا وفادار خلک دي او دا مخلصین خلک دي او دا زمون محسنین او خیرخوا خلک دي. دوی به مونږ جهنم ته نه بوزي دوی به مونږ د شیطان په لار نه بوزي دوی به مونږ لار کې کندې ته نه ورځي دوی به زمون شټ نه ماتي دوی به ان شاء الله په دې صراط مستقیم سیده مونږ ځان سره الله ته رسي او جنت ته رسي. او د اسلام دشمنانو ته دا پیغام ورکو چې دا د مینې محبت او عقیدت دا رشتہ او تعلق بنور مونږ مضبوطه وکړه. رشتہ مو د ایمان او عقیدت د کله شليږي دا قام مې د ازل تر ابد د مولا دی او په وخت کې د اذان تر مانزه د جنازې پختون خود زیتون تر لحد د مولا دی. الله دې تاسو ته اناستا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي.